کله چې د نجران د عیسایانو ته نبی علیه السلام دلایل ورکړل چې د عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی، د الله بنده دی، او دلایل په د دنیا شی ورکړي دي، مخې ته تیر شوي دي. او دلته ورته هم الله فرمایي چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، چې عیسی علیه السلام په شان د حضرت آدم علیه السلام دي، څنګه چې آدم علیه السلام د الله بنده پیغمبر دی، دغه شان عیسی علیه السلام. نو بیا د دین وروستو عیسایان چې هغه بیا بار بار دا خبره کوله چې دا وکلمت الله دا الله کلمه ده او دا د الله روح دی. د دې څه مطلب دی؟ یعنی دا د الله زوی دی. هغه دا خبره بار بار وکوله. سړی خبره چې نور راختلی وي او سړی وي چې زه نور نه منم، د نور نه انکار کوي، نو دې سړي سره بس کوي دا ما ته ښکاري په سترګو باندې دې وي زه نه منم، د لا نسلم په ډیری باندې ناست. یو کس کنه بادشاه، نو بادشاه یې زما د زوی عالم کول غواړي، خو یې مال به یو شپه کې عالم کوي. نو هغه ورته وایي چې کوم عالم لا بدنو به ته انکار کوي، ته یو شپه کې څنګه عالم جوړي. جو اخره کې یو کس ته سینه وړول زه به عالم کم درله. خامخا د بادشاه حکم یو دی ولا راوست، چې راوست د صرف لا نسلم ټکی وخو ورته لا نسلم بس نه منو، چې څه خبره د سوکی ورته چې نه منو. نه بس هغه د بادشاه زوی او ټول شپه کې لا نسلم ټکی یاد چې بس نه منو. بس دې علماء پسې پاره شو، یو عالم ته بتلو په یو عقیده به سره باس شروع کو، نو هغه به چې سبه ده لا نسلم مونږ نه منو، دا خبره نه منو. ابو حسین خو د بادشاه زوی زور به کول نه شو، اخر کې به عالم چې کوم دی واپس شو، لا به ډېر دلیل ورکړل، خو دې په دلیل پوهېدو نه، نو به لاړو. نو ټول علما چې کوم دی جر کړه، اخره کې خپل استاد ته خط ولیکو چې تاسو سره مناظره کوم. اب بادشاه ورته دې کار دی ټول دې جر کړو، خو کم سے کم هغه ستا استاد پاتې شوی دی، نو د سره مناظره مه کوه. خو بهر حال هغه د پلار خبره ونه منله او استاد یې راوغوښت. چې استاد یې راوغوښت، چې هغه استاد ته یې بس مناظره کوو، چې هغه ورته د الله په وحدانیت، د الله په وحدانیت هغه ورته بچي وایي قل لا اله الا الله، وی لا اله الا الله ووایه. نو هغه ورته لا نسلم نه منم که نه. نو هغه ورته وي بادشاه ته بادشاه وي زوی د کافر دی، د کلمې نه انکار کوي. هغه خو ستا شاګرد دی، نو هغه ورته وي زما شاګرد دی، خو د یوې شپې به دقه عالم وي. نو پوه شوې؟ نو په دلیل باندې سړی نه پوهېږي. نو دقه شان د عیسایانو نبي علیه السلام ولا قسم دلایل ورکړل، خو د هغې باوجود هغې دقه خبره کړه د الله زوی دی، دا د الله زوی دی. اوس شپه ده، موږ وایو ورځ ده، په ورځ کې نوري موږ یو سړی وي چې نه بس دا شپه ده، دا شپه ده، دقه یو خبره رټی لګولي. دقه شان عیسایانو بار بار وي چې دا د الله زوی دی، چې په دلیل باندې خبره ونه شوله. نبي علیه السلام ته وفرمیل راځئ مباهله به وکړو. مباهله دې ته و چې یو خبره د دوو فریقینو په منځ کې یو جګړې په یو مسله باندې عقیده باندې، نو دواړه به نو پکار ده چې په دلایلو باندې ختم شي. خو هغه مسله په دلایلو باندې ختم نه شوه، جګړه په دلایلو باندې ختم نه شوه، نو بیا مباهله کوي. نو مباهله دا ده چې دوی به خپل زامن او خپل لوڼې خپل زنانه دواړه طرفین راوباسي او میدان ته به راووځي، او په میدان کې به چې کوم دی لاسونه اوچت کړي الله پاک ته، او الله ته به وایي چې په دې کې کوم فریق په حقه دی هغه ته نجات ورکا، او چې کوم په باطل د کوم سړي د عقیده غلطه ده هغه تباه او برباد کړه. لعنت وکړه. لعنت مطلب دا چې الله د رحمت نه لري، نو د الله د رحمت نه لرېوالی خو غضب ته د الله پاک نږدې کېدل دي که نه، نو الله په ده باندې غضب وکړه، بس دې تباه کړه، دې هلاک کړه. دې ته بیا مباهله وي. نو نبي علیه السلام دې ته دلایل ورکړه. د دلیل نه وروستو دې بار بار به دا خبره کوله چې دا د الله پاک زوی دی د عیسی علیه السلام. نو الله پاک دا آیتونه را نازل کړل. نبی علیه السلام ته وایي چې کو تا سره د عیسایان په دې کې بیا هم جګړه کېده دور دلایلو نه وروستو، نو ورته وایي چې راځئ مباهله به وکړو. دوی به خپل لوڼه او زامن ټول په خپله به هم راشي میدان ته، او نبی علیه السلام ته وایي ته به هم خپله لوڼه خپل چې کوم دی زامن او خپل نوسي دا ټول به چې کوم دی ځان سره وباسي. نو نبی علیه السلام د مباهلې دپاره تیار شو. عیسایانو ته وایي تاسو خو په مناظره کې په مباحثه او مناظره کې تاسو خبره ونه منله په دلایلو باندې، خو راځئ مباهله به وکړو، میدان ته به راووځو. نو نبی علیه السلام خپله لور حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت علی رضی الله عنه تر زویم وو، او دغه رنګ خپل نوسي حضرت حسن او حضرت حسین د نورو خلکو نه علاوه دین د ځان سره بوتلل میدان ته. او عیسایانو ته وایي راشه، وایي زمونږ عقیده خو دا ده چې الله پاک جل شانه وحده لا شریک دی، نه ورسره وړوکی شریک شته، نه ورسره لوی شریک شته، تنها دی، نه لم یلد ولم یولد دی، نه د څوک پیدا دی نه د چا نه پیدا دی، ایک یوازې دی. زمونږ دا عقیده ده، او تاسو خپله عقیده چې کوم دی بیان کړئ، راشئ مباهله وکړو میدان ته. نبی علیه السلام ځان سره فاطمه رضی الله عنها، حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما، او دغه رنګ حضرت علی رضی الله عنه او دغه نور کسان ځان سره بوتلل میدان ته لاړل. عیسایانو چې کله خبر شو
چې نبی علیه السلام د مباهلې نه چې کوم دی مباهلې دپاره راوته دي، نو عبدالله ابن شرحبیل دا د دې مشر و، هغه دا ټول راجمع کړل، ورته وي مونږ ټولو ته پته شي دا د الله پیغمبر دی او د الله د پیغمبر سره مباهله کول ځان په خپله باندې هلاکول. وي داسې خبره به وکړو چې لړ به شو نبي علیه السلام چې څه خبره کوي هغه به ومنو. ځکه که مونږ د نبي علیه السلام سره مباهله کوو او نبی علیه السلام وایي چې څوک په حقه دي هغه ته نجات ورکړه او چې څوک په ناحقه دي تباه کړه، نو مونږ په ناحقه باندې نو مونږ په ټایم باندې تباه کېږو. نو وي راځئ چې لړ شو، مباهلې ته دې تیار نه شو او نبی علیه السلام ته لړ. نبي څنګه الله پیغمبره څنګه چې ته الله منې دقه شان مونږ الله منو، څنګه چې ته حضرت عیسی علیه السلام منې دقه شان مونږ عیسی علیه السلام منو، څنګه چې تاسو قیامت منئ دقه شانتې مونږ قیامت منو، څنګه تاسو جنت او د جهنم اقرار کوئ هغه منئ دقه شانتې مونږ منو. نو د الله پیغمبره مباهله نه کوو، تاسو چې څه ټکس په مونږ باندې ږدئ، څه جزیه په مونږ باندې ږدئ، مونږ ستاسو چې کوم دی فرمان بردار رعیت یو او ستاسو په امن سره به دلته کې ژوند تېرو، لهذا مونږ مباهله نه کوو. نبي علیه السلام دې سره مباهله ونه کړله او ټکس یې پرې لاګو کړو او ټکس یې پرې چې کوم دی مقرر کړو. او بیا نبی علیه السلام وفرمیل کو دې دغلته مباهله کړې او ما الله پاک ته لاسونه اوچت کړی وي، نو په دې کې به یو قسم چې کوم دی کور ته نه وتل، ټول به الله پاک هلاک کړي.